بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. زه یم آصف علي یوسفزی او ستاسو خدمت کې حاضر یم د میډل ایسټ فورم سره. او دې کې څنګه تاسو ته پته وي چې دې کې مونږ تاسو ته هغه څه ښیو چې کوم په اماراتو کې کوم اکټیویټیز کیږي د پاکستانیانو او د پاکستانیانو د خیر لپاره دلته څومره اوورسیز دي پاکستانیان دي محنتکار دي او د هغې لپاره چې بیا د پاکستان نه سرکاري کم خلک راځي، مطلب وزیران راځي، نور سرکاري خلک راځي او هغوی چې د پاکستان د عوامو دپاره دلته کم مراعات راوړي یا د هغې دپاره نوې څه انفارمیشن راوړي، نو د هغې نه مونږ تاسو آګاه کوو. یا دې کې څه مسلې وي دا چې زموږ نور ته اوورسیز پاکستاني چې دلته څومره هم دي، که هغه پښتانه دي، که سندhiان دي، پنجابیان دي، یا مطلب هغه ته بلوچیان دي، مطلب ہر پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق ساتھی نو داغی چې څومره مسئلے مسائل دي نو پای کې موږ د هغې حل او دلته چې کم اکټیویټیز کېږي نو د هغې د آګاهۍ دپاره میډل ایسټ فورم چې کوم دی نو په خیبر میډل ایسټ باندې موږ تاسو ته دا شو راوړی او دا تاسو ته موږ پیش کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دنیا کې دې ټیم کې دنیا ممالک چې کم دي نو هغه دلته په اماراتو کې په دوبۍ کې یو ایکسپو شروع ده د بین الاقوامي نمایش د هغې کې د دنیا ملکونو خپل پویلین دی د هغوی او خپل هر څه ښیي د هغې راتلونکي ویژن تاسو ته ښیي چې هغې یعنې په پویلین کې هغوی څه راوړي. په دې کې یو پویلین چې کوم دی نو هغه د پاکستان هم دی. نو په تېر شویو ورځو کې چې کوم دی نو د پاکستان پویلین ته زموږ وزیر خارجه صاحب شاه محمود قریشي صاحب چې کوم نو هغه د پاکستان د پویلین وزټ کړی و او ډېر نور پویلینو ته هم هغه تللی و. خو د هغې دا وزټ موږ ګورو دې ټایم کې د هغې څه ویجول دی هغه موږ تاسو ته ښیو. باقي دا خپل ټیم سره راغلی و او دې سره چې کوم دی نو امبیسډر صاحب هم راغلی او سی جي صاحب خو به سره هم و او نور اهم شخصیات چې کوم نو په دې وزټ کې شامل و. او د هغې نه پس هغه یو ورکوټ یې غونډې کې میډیا ته بریفینګ ورکړی چې د پاکستان پویلین څنګه دی. نو راځئ چې د هغې دا یو څو جلکیانې موږ تاسو ته وښیو د وزټ. Well, to be frank with you, it was a pleasure to see His Excellency come and visit, I would say, the world in UAE, which is Expo 2020. And of course, this is a moment that we will always remember, that he had come, he had visited the Expo, and he had visited the Pakistani pavilion, where he spoke about different things. It was also great, and I had noted what he said about the evolution of technology that is happening in Pakistan, especially for the youth, and whatever the government is doing for the overseas Pakistanis living here and other parts of the world. We really wish the government best of luck, and we wish all Pakistanis, be the overseas or those who stay in Pakistan, the best of luck, and we wish to see Pakistan as the best nation soon, inshallah. Thank you, sir. Khyber Division, sir, working here from last 17 years, Khyber and K2. What about our services? Well, to be frank with you, media is a very core part of our society. It's a huge responsibility that the media has on their shoulders. And of course, it is always necessary that media is a tool which transforms or which actually transfers the messages from the leadership to the public and the other way around. So whatever you guys are doing, we're really proud of, and we wish you all best of luck.
جی د وزیر خارجه صاحب تاسو دا وزټ د پاکستان د پویلین تاسو کوتو او د خپل ټیم سره چې کوم نو پای کې سی جی صاحب هم او امبیسډر صاحب هم نور اهم شخصیات چې کوم او د کنسولیټ ډېر افسران چې کوم په دې وزټ کې شامل وو استاینه وکړه د پاکستان د پویلین او تقریبا هغه و چې 10 लाख لګ صدا پاسه د پاکستان پویلین خلکو وزټ کړی دی او پاکستان خلکو ته متعارف شو پای کې سیل تسهیل زوین غرونه مختلف کندرات چې کوم دي یا بود مده ټول شیزونه چې کوم دي دا ټول دنیا کتنې هغه چې پاکستان به ان شاء الله په دې کې 1 نمبر باندې راځي او ډېر مخکې بزیل اخر سره دین علاوه جی وزیر خارجه صاحب د پاکستان کنسولیټ په دوبۍ کې چې کوم دی نو هغه وزټ وکړو او پای کې د یو هال افتتاح وکړه چې په یو دروازه باندې دننه د ټول پاکستانیانو لپاره د سهولت ورکولو دپاره یو هال جوړ شو چې د هغې افتتاح وکړه مطلب پای کې چې کم اکټیویټیز کیږي نو هغه په یو هال کې دننه دي نو هغه زما او ستاسو دپاره نور غیر مرګیانو دپاره څوک انفارمیشن اخلي د هغې دپاره د اسانتیا دپاره چې کوم دی نو دغه یو هال چې کوم دی نو هغه جوړ شوی او د هغې افتتاح هغې وکړه او نو راځئ چې دغه افتتاح وګورو پای کې سی جی صاحب او سره د ټول عملې او سره چې کوم دی نو امبیسډر صاحب هم موجود دی په دې موقع باندې د اماراتو زموږ د ملک امبیسډر صاحب هغې موجود دي او بیا هغې سټاف سره مصافحه هم کړې ده 1 by 1 یو تن ورسره متعارف شوی دی نو راځئ چې دا وګورو او په دې موقع باندې چې کوم دی نو هغې بیا څه ویلي دي نو هغه به بیا تاسو ته وګورو मुझे काउंसिल जनरल साहब ने ब्रीफ़ किया है कि जो कुछ इक़दामात इन्होंने उठाए हैं उन इक़दामात से लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। जो पाकिस्तानी आते हैं उनका वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ख़वातीन जो आती हैं उनको बेहतर अंदाज से हैंडल किया जाएगा। जो हमारा कॉल सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है उससे लोगों तक पहुंचना उनके जो क्वेरीज़ हैं उनको आंसर करने में आसानी होगी। एट एन एवरेज ये 1000 के करीब कॉल्स दिन में ले रहे थे और पहले जो इनके पास ऑपरेटर्स थे उनके लिए फ़िज़िकली मुमकिन नहीं था कि इतने लोगों को हैंडल किया जाए। बहुत बड़ी कम्युनिटी है और अब इन्होंने ये जो कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया है उससे आई एम टोल्ड कि लोगों की रसाई बेहतर हुई है और लोगों की जो शिकायत हैं वो कम हुई हैं। 1 विंडो ऑपरेशन ये पहला पाकिस्तान का मिशन है जिसने 1 विंडो फैसिलिटी का इजरा किया है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जब ये तजर्बा कामयाब होगा तो इसको रेप्लिकेट किया जाएगा, ख़ास तौर पर उन मिशंस में जहाँ कम्युनिटी की तादाद बड़ी है, लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ के ममालिक में बहुत बड़ी तादाद में, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो वहाँ अगर ये मॉडल रेप्लिकेट हो जाए तो यकीनन पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आसानी पैदा होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मैं बारहा और वज़ीर आज़म हिदायत दे रहे थे और मैं गुजारिशात कर रहा था, हमारे अब फ़ॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने रवैये में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। जो फीडबैक मुझे मिल रहा है FM पोर्टल से और उन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बेहतरी है। लोग समझते हैं कि रवैयों में तब्दीली आई है
लोग समझते हैं कि ज़्यादा बाअखलाक तरीके से लोगों को हैंडल किया जा रहा है, उनको डील किया जा रहा है और इज़्ज़त उनको दी जा रही है जो कि उनको मिलनी चाहिए। मैंने रात भी कहा जब मैं कम्युनिटी से, बिज़नेस कम्युनिटी से मुखातिब था, और मैं आज फिर दोहराता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये कौम का सरमाया है, ये बहुत बड़ा असासा है और ये बड़े होनहार लोग हैं जो यहाँ आते हैं, मेहनत से अपनी जगह बनाते हैं एक ऐसे माशरे में जहाँ इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो हमारे लोगों में सलाहियत है तो ये कर पाते हैं। मुझे इंशाअल्लाह ये देखकर खुशी हो रही है कि हम अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एक बेहतर माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये भी हिदायत है कि हमारे जो सफारतकार हैं वो पाकिस्तान की इकनॉमिक डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में भी अपना किरदार अदा करें। تاسو د وزیر خارجه صاحب د ون وینډو چې کوم یو حال افتتاح واغه تاسو وکړه او پای ټول افسران ټول ملګری او ټول پکې موجود وو، نو دا زموږ تاسو د اسانتیا د لپاره چې کوم ونه داغي د حال چې کوم ناغه جوړ کړي واغه چې څومره سہولیات وي دا ورکه خپل ورسیس پاکستانیانو ته چې کوم دا د زګ چې دا د قوم او د ملک اساسه ده، زګ چې دی دلته کومې پیسې ګټي هغه مل ته راوړي او زموږ ورسیس پاکستانی چې کوم دینو ډېر قابل خلک دي، دي ډېر غټ قابلیت دی او د دې د وجه نه د عمل چې کوم دی زمونږ او دا د خپل ملک سفیران دي چې دی دلته ښه کار کوي، ښه دا کینو د پاکستان نوم چې کوم دی نه اوس روښانه کیږي، هغه ډېر زیات مخکې ځي. دې نه جي علاوه د شاه محمد قریشي صاحب چې کوم دی وزیر خارجه صاحب په دې کې د نورو د پویلین ذکر کړی دی، هغه چې زه به ځم د یو ای پویلین ته، ترکی د سعودي عرب، چاینا او او آی سی، ناغي کې د هغه چې کله ویزټ وکړو او هغه څه ولیدل او بیا هغې څه ویلي دي، راځئ چې دا لږ وواورو. کچھ دیگر پویلینس کو وزٹ کرنے کا جس پہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے یو اے ای کا پویلین بھی وزٹ کیا اور بہت متاثر کن تھا ان کا پویلین، اور وہ جو ان کا ویژن ہے فار دا فیوچر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جو شیخ زاہد اور ان کے بعد جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے یو اے ای کی اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہاں کی خوشحالی کا اس میں تذکرہ ہے اور ان کی جو ایمبیشنز ہیں آف کنیکٹیوٹی اور فار دا فیوچر اس کی بھی وہ عکاسی کرتا ہے. مجھے موقع ملا سعودی عرب کے پویلین جانے کا جو کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے 2030 اس کا عملی مظاہرہ ہے، اس کا تصور، اس کا خاکہ پیش کرتا ہے. مجھے موقع ملا چین کے پویلین وزٹ کرنے کا اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ ابھی وزیر اعظم چین تشریف لے گئے تھے اور میں چین جاتا رہا ہوں. 2008 سے لے کر 18 تک مجھے مختلف موقع ملے ہیں چین جانے کے، اور میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ کی جو نشست تھی وہ ماضی کی نشستوں سے بہت بہتر تھی. چین کے ساتھ تعلقات تو ہمیشہ ہمارے اچھے رہے ہیں، لیکن جو کلیئرٹی میں نے اس دفعہ دیکھی چین کی قیادت میں اور جو کلیئرٹی پاکستان کی قیادت نے ان کو دی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کے ایک نئے باب کا آغاز ہونے چلا ہے. اسی طرح مجھے موقع ملا ترکی کے پویلین کو وزٹ کرنے کا، اور وہاں آپ جانتے ہیں ترکیوں کے ساتھ پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن وہاں مجھے جا کر
ایک پیغام دینے کا موقع ملا اپنے دوست وزیر خارجہ مولود چاوشولو کو، جو کہ ابھی کرونا کی نظر ہوئے ہیں، کہ وہاں ان کے پویلین میں کھڑے ہو کر ترکی کے جھنڈے کے سامنے میں ان کی صحت یابی کی دعا کروں اور ان کو پیغام دوں کہ ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں، اور انہیں یہ پیغام دوں کہ میں منتظر ہوں ان کا کہ وہ 22 مارچ کو پاکستان تشریف لائیں گے اور جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس میں شامل ہوں گے۔ مجھے موقع ملا OIC کے پویلین جانے کا، اور اس میں جو اقرا اور اقرا کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کا جان کر، اس کو سمجھ کر مجھے بہت کچھ حاصل ہوا۔ مجھے بریف کیا گیا ان 57 ملکوں کی اچیومنٹس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ جو مختلف امہ کے اچیورز ہیں ان کا تذکرہ تھا، اور مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ وہاں کم از کم 2 تو پاکستانی نام تھے جو امہ کی فہرست میں شامل ہو رہے تھے، اور ان کا وہاں تذکرہ تھا۔ وہاں مجھے موقع ملا کہ میں وہاں کھڑے ہو کر تمام مسلم امہ کے وزرائے خارجہ کو دعوت دوں، اور میں نے ان کے ہی پویلین میں کھڑے ہو کر ان سے مخاطب تھا اور ان سے کہا میں نے کہ اسلام آباد ان کا منتظر ہے۔ 22 اور 23 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا OIC کا 48واں اجلاس منعقد ہونے کو ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ شامل ہوں گے۔ میں نے بذریعہ خط بھی ان کو دعوت دی ہے، میں نے ٹیلی فونز بھی کر رہا ہوں، کچھ سے بات ہوئی ہے، کچھ سے ہونی ہے، اور آج میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی ان کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تاسو واورېده چې وزیر خارجه صاحب څه ووایي او د هغې سوچ ته سلام دی، ځکه د هغې یو ډیپ ابزرویشن دی د دې 5 پویلین متعلق هغې تاسو ته باقاعده د هغې آګاهي درکړه، او د OIC چې کوم اجلاس دی او په هغې باندې هغې سپیشل زور ورکړی دی چې نور وزیر خارجو ته مونږ دعوت ورکو چې 48واں اجلاس چې کوم دی نو په دې کې خامخا شرکت وکړي. نو دا هم یو ډېره ښه خبره ده، او ځکه چې پاکستان چې کوم دی نو ماشاءالله نن سبا ډېر په ترقۍ باندې روان دی او ډېر مخکې به ځي، او همیشه د مسلمانانو دپاره دا یو داسې ملک دی او دوی کوشش کوي چې په دنیا کې امن راشي، اتفاق پیدا شي، مینه محبت پیدا شي، نو هله به ملک او دنیا چې کوم ده نو دا به یو ښه طرف ته به ځي. نو دې کې د پاکستان دا کوشش دی. بیا به دې کې وزیر خارجه صاحب د خپل 36 ساله د سیاسي کیریر هغه خبره وکړه چې زما 36 سال په دې سیاست کې وشو، بیا د هغې یو تجربه، یو سوچ، یو ویژن چې کوم دی د سیاست او د ملک په چلېدو کې، او دا دویم زما چې څومره خیال نالج کې دویم ځل دی وزیر خارجه پاتې شوي دي، یو سوچ لري، او په هغې کې د دوی د خپل ټیم ستاینه کړې ده، د څومره هم چې سفارتخانې دي د هغې ستاینه یې کړې ده، او د خپل ټیم ستاینه یې کړې ده، دفتر خارجه ستاینه یې کړې ده چې دا په ټولو کې بیسټ او 1 نمبر دی، او حقیقت کې چې دې کې ټول ټاپران ناست دي او هر رنګه کوشش د خپل ملک دپاره یعنی د پرمختګ دپاره هغې کوشش کې، او مطلب شپه روز هغې دا یو کړې ده. نو وزیر خارجه صاحب په کلو الفاظو کې دا خبره کړې وه چې دا اشاره کمې غاړې ته وه، دې نه مخکې چې کوم دی نو د منسټرانو په منځ کې یو کمپیټیشن وایي کې فرسٹ سیکنډ تھرډ داسې راغلي وو. نو زما چې څومره خیال دی په دې کې شیخ رشید صاحب او شاه محمود قریشي صاحب چې کوم دی دا خو سینیر موسٹ دي، نو زما خپل رایه دا دی چې دی مطلب دا خو لیجنډ دی، او لیجنډ چې کوم دی نو دی په یو کمپیټیشن کې نه راځي، دا خو آیکون دی، او دې نه علاوه چې کوم ینګسټر دی نو مقابله خو په هغې کې کېږي، په سینیرز کې زما خیال دی نه کېږي مقابله. نو مونږ ټولو دا پکار چې د خپل سینیر نه زده کړه کو، نو دا چې کوم دی نو دا زموږ سینیر دی. راځئ چې هغې د دې متعلق څه ویلي دي، او هغې نه پس چې کوم هغې بیا ټول نه اجازت واخیسته او رخصت شو. راځئ چې دا پیکیج کے ذریعے میری آواز جہاں پہنچ رہی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں،
اور مجھے یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے 36 سال عملی سیاست میں گزارے ہیں، اور میں ڈر کے بھی اور محتاط طریقے سے بھی کہنا چاہوں گا الحمدللہ اٹ از ون آف دی کلینسٹ منسٹریز ان دا کنٹری آف پاکستان. ہر جگہ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کمزوریاں ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ موازنہ کریں، ترازو میں رکھ کے تولیں، تو مجھے یہ فخر ہے کہ فارن آفس اینڈ فارن سروس آفیسرز آر دا بیسٹ. مجھے ان کا تعاون بھی حاصل ہے، میرا ان کے ساتھ ایک خیر سگالی کا ایک بے تکلفی کا رشتہ بھی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو لیڈ اے ویری گڈ ٹیم. شکریہ. د هر سړي شوق وي، او بیا خاص طور باندې زموږ د کیمرامین صاحب خو ډېر زیات خوښ وي. داسې زما هم ښه خوراک خوښ وي. په دوبۍ کې د خوراک یعنې ګلف فوډ یو فیسټیول و، پای کې هم خپل یو پویلین جوړ شوی د پاکستان د مختلف د دنیا د هر ګوټ نه مطلب خلک راغلي دي، او هغې د خپل ملک نمایندګي کې د هغې چې کوم روایتي خوراکونه دي یا هغې ښه جوړولی شي یا نوی خوراک چې کوم دی نو په هغې کې متعارف کېږي. نو دا یو ایگزیبیشن شو په تېرو ورځو کې، او ډېر زبردست ایگزیبیشن و. د خوراک معاملاتو کې خو موږ هم ډېر تیز یو، ښه شیزونه زما هم خوښي، زما د کیمرامین صاحب هم ډېر زیات خوښي. موږ چروته غوښه وي یا مطلب داسې د هر چا خپل ټیسټ وي د خوراک کې. نو دا یو ډېر ښه ایگزیبیشن شو د خوراک. نو په دې کې زموږ سی جي صاحب چې کوم دی نو هغې هم راغلي وو، او د پاکستان پویلین چې کوم نو په خوراک کې هغې هلته چې کوم دی هغې دوره کړې وه. نو راځئ چې دا پیکیج وکړو د خوراکونو نه مختلف د ډفرنټ کنټریز چې کوم خوراکونه دي د دې نه خوند والو دې چکر. جس طرح آپ نے بتایا کووڈ کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ یہ گلف فوڈز جو ہیں یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑی ایگزیبیشن رہی ہے، اور اس دفعہ پاکستان سے بہت کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اوور 90 کمپنیز ہیں جس کو ٹیڈیپ ہاف کے قریب سپورٹ کر رہی ہے، اور باقی اپنے اون ریسورسز پہ ادھر آئے ہوئے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا فورم ہے ان کو ڈسپلے کرنے کا، اور اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کمپنیز کو اس فورم پہ انوائٹ کریں گے. یہ رسپانس دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلف فوڈ ماشاءاللہ اپنی پوری جوش و خروش کے ساتھ، اپنے پورے جلوے کے ساتھ اس وقت افروز ہے. اور کووڈ کے بعد 2 سال کے بعد، حالانکہ پچھلے سال بھی تھا بٹ اس وقت کووڈ کافی زوروں پہ تھا، مگر اس وقت میرے خیال سے کووڈ کے بعد یہ دنیا کا پہلا سب سے بڑا فوڈ ایگزیبیشن ہے، جس میں تقریباً 200 سے زیادہ ممالک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. 4000 سے زیادہ اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس جو ایک احتیاطی جو کوانٹٹی آ رہی ہے وزٹرز کی، وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے اس وقت گلف فوڈ کو وزٹ کر رہے ہیں. اور میں آن دا بیہاف آف ہیمانی WB بائی ہیمانی یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان کو جو ہے وہ لے کر اترے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کی بڑی پذیرائی ہے، بیکاز دا کوالٹی از اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ، دا پیکیجنگ از ایز پر دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، دا پرائسنگ از کمپیٹیٹیو دین دنیا کے دیگر ممالک سے ہمارے پرائسنگ اس وقت کمپیٹیٹیو ہے، اور لوگوں کی
بہت زیادہ ہمیں جو ہے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہیمانی جو ہے وہ 84 سے زیادہ ممالک میں اس وقت موجود ہیں، اور اس گلف فوڈ میں ہم نے ہمارے کچھ نئے پروڈکٹ بھی متعارف کرائے، جس کے اندر ہنی وتھ گولڈ فلیکس ہے، ہنی وتھ سلور فلیکس ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت میڈ ان پاکستان پرفیومز الکوہولک ایز ویل ایک نان الکوہولک اینڈ ایئر فریشنر کو بھی ہم نے دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا برانڈ ہے جس نے میڈ ان پاکستان برانڈ پرفیومز کو جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر گئے، اور الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے پذیرائی بھی مل رہی ہے ہمیں، اور بہت اچھے ہمیں فیڈ بیکس مل رہے ہیں۔ اور اس وقت ہیمانی کا یہ جو اسٹال ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہال 5 کے اندر، لوگوں کی جو ہے وہ اٹریکشن کا جو ہے اس وقت ایک نمونہ بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم، میرا نام علی عباس ہے، میں ہیمانی گروپ آف کمپنیز میں ایز اے ڈائریکٹر ہوں۔ یہاں گلف فوڈ 2022 میں ہمارا یہاں پر سٹینڈ ہے ہال نمبر 5 میں، اور ہم ہمارے پروڈکٹس یہاں پر شوکیس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے ایگزیبیشن کا۔ کووڈ کے بعد جو ہے وہ لوگ یہاں پر بہت اچھی تعداد میں آئے ہیں، اور دے آر شوئنگ اے لاٹ آف انٹرسٹ، سوشلائزنگ کر رہے ہیں۔ اٹس گڈ ٹو سی پیپل، اور ہم یہاں پر ہمارے کچھ نئے پروڈکٹس شوکیس کر رہے ہیں۔ اسپیشلی ہماری اس وقت جو ہے پاکستان میں پرفیوم کی اسٹیٹ آف آرٹ فیکٹری ریڈی ہوئی ہے، جس میں ہم نے ہائی ٹیک پرفیوم کی مشینز لگائی ہیں، تو لوگ جو ہے وہ پرفیوم کو پسند کر رہے ہیں۔ ایئر فریشنرز ہیں، اس کے علاوہ دیگر فوڈ کی آئٹمز ہیں، ہنی ہیں، یہ سب ہم یہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پروڈکٹس کو اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ زه سید عبدالمتین آغا رئیس ایکسپورټ اسوسییشن وایس چیرمین، موږ دلته دا سټال لګولی دی انشاءالله د ایکسپورټ لپاره چې کله موږ چارج سمبال کړی دی 4 میاشتې کېږي 60% موږ ایکسپورټ هم زیات کړی دی، نو د دې موږ ته ښه سهولتونه راکول سوي دي، ښه دغه راکول سوي دي۔ انشاءالله موږ د پاکستان د حکومت څخه ډېر راضي یو، ډېر ښه دغه یې موږ ته راکړی دی، نور هم انشاءالله پر مخ باندې موږ د ایکسپورټ لپاره ډېر کوشش کوو چې ایکسپورټ وسي، د پاکستانی چاول ایکسپورټ نور ملکو ته وسي، چې ګرد ملکو کې مشهوره سي او دغسې زیات ولاړې سي ایکسپورټ سي۔ صاحب څه وایي د دې پاکستان پویلین څه کال څنګه کاروبار ښه روان دی؟ الحمدلله دا کال خوښه دی، رش هم دی، کسټمر هم، او زموږ مارکیټ ورځ په ورځ امپروومنټ کوي، نو موږ ډېر خوشحاله یو دا کال۔ نو د پاکستان کونسلیټ انتظامیه هم ډېر ښه تعاون کوي، پرون هغه کونسل هم راغلی و، او زموږ مارکیټ چې دی زموږ کسټمر هره ورځ زیاتیږي، او زموږ سره دا دی زموږ کسټمر د عراق کسټمر دی، دی زموږ څخه ورجې اخلي، د هغه زموږ پاکستانی زموږ په برانډ کې۔ دا خو مني که نه چې د پاکستان وریجې ډېرې مزیدارې دي؟ بالکل دی ډېر خوشحاله دی زموږ څخه، دی به هم یو دوې خبرې په خپل عربي کې درته وکړي۔ بالکل زه سره ګڼېږم، خو ما ویل چې زموږ پوره دنیا کې دا وخت پښتانه ته ګوري، بالکل نو دا زموږ پاکستانی چاول چې دی ډېر مشهور دی، خوند یې هم ښه دی او ذایقه یې هم او هر څه ډېر ښه دي په دې سره بالکل بالکل ذایقه، ټیسټ او کوکینګ، نو خلک یې ډېر خوښوي۔ دې ته پاکستانی چاول دی، هلته ټریډیشنل باسمتي ورته وایي، لکه هغه اصلي اوریجنل شی، نو عراق کې هم خوښوي، زموږ ایران هم ښه مارکیټ دی، یورپ ته هم ځي، افریقا، نو ورځ په ورځ زموږ کسټمر زموږ ایکسپورټ هره ورځ زیاتیږي انشاءالله، نو موږ هم محنت ورسره کوو، زموږ کسټمر هم زموږ سره خوشحاله دي، نو دی به هم زموږ د پروډکټ په باره کې خپل یو خبره درته وکړي چې دی خوشحاله دی که څنګه. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمة What do you want to say about the Pakistani rice? يتكلم عربي. أي نعم، احنا من المصدرين الرز للعراق او من مستوردين الرز للعراق. عملنا مع عدة شركات من مناشئ مختلفة من الهند ومن الباكستان، وحقيقة هذا العمل بصورة عامة. أما بصورة خاصة فالشركة اللي احنا جاي نتعامل معاها اللي هي هاشمي، يعني من أجود الشركات اللي تعاملنا معاها من حيث الجودة، من حيث المصداقية بالعمل،
من حيث الانسيابية بالعمل اللي هي واقعا خلتنا يعني نركز عليهم ونستمر معاهم. والتاريخ يعني الوقت اللي احنا عملنا معاهم من قبل حوالي 7 سنين لحد الآن الحمد لله النجاحات مستمرة، ونطمح على أنه بالمستقبل تكون الحجم التعامل التجاري معهم أكثر إن شاء الله، هذا المتوقع. خيبر نيوز أخبار، شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. ستاسو خسته نوم څه دی؟ زما نوم چې دی سید عظیم شاه آغا دی. سید عظیم شاه آغا. سید عظیم شاه آغا و. پاکستان کې کوم ځای یې؟ پاکستان کې چې موږ خپله د کوټې یو. کوټې یې. و. ښه نو دا راته ووایه د پاکستان په ویلن سږ کال خو ماشاءالله دکانونه پکې سټالونه هم ډېر لګېدلي دي او د پاکستان ډېر پروډکټ راغلی دی، نو د بهرني ملکونو خلک یې خوښوي؟ الحمدلله پاکستانی هر ایټم چې دی موږ خصوصي خاص طور کې چې موږ د چاولو کار کوو، الحمدلله زموږ چاول چې دی یوروپ ته هم ځي، دا چې څه جی سی سی کنټریز دي ګردو ته ځي، الحمدلله اومې ذایقه ښه ذایقه ده، اومې هر څه برابر دي، خلک یې ډېر خوښوي نن سبا. او جی نو پاکستانی هر شی چې دی ټولې دنیا باندې تاسو چاول خوروئ نو د خلکو به وزن نه زیاتېږي؟ ولاکه نو که وزن زیاتېږي که نه که زیاتېږي نو خلک یې خوښوي، نو اوس څه وکړو خلک یې راسه غواړي. څه وکړو زموږ خو دا کار چې ښه شی ورته راکوو بیا د ورسره ځان ایکسرسایز کوي. او نو بیا د یو ګانټه او نیمه ګانټه د خپل ایکسرسایز کوي انشاءالله، بیا به نو دوی صحت هم چې هیلدي وي برابر وي، نو دغه دی انشاءالله. دا ځوانان چې دا ستا کمانډوز دي دلته ټول ګیس چاپېره سره ولاړ دي؟ دا زما ګرده کمانډوز دي، دا رشید آغا نومیږي، دا زبیر آغا نومیږي، دا احسان الله آغا نومیږي، دا وسیم آغا نومیږي. ماشاءالله ستاسو فیملی ټوله آغا فیملی؟ آغا فیملی ده الحمدلله. زبردست. ووایه ډېر بیا مزه نوره سیوا شو چې خیبر ټلویزیون سره ملاقات شو؟ خیبر ټلویزیون ته موږ ډېره شکریا ادا کوو چې دوی راغله زموږ پویلین ته، زموږ انټرویو یې واسطه د پاکستان په باره کې څه انفارمیشن هغه مو ورکوي، بس موږ د ډېره شکریا ادا کوو. ډېره مننه. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. ما نوم چې دی فیض الله دی، زموږ کمپنۍ نوم چې دی حاجي محمد رایس دی او حنان رایس دی، د حنان رایس سره زموږ تعلق دی او په لاهور کې زموږ فیکټریانې دي، زموږ د چاول کاروبار دی، چاول چې دی ټوټل دنیا ته زموږ ایکسپورټ دی، بیا خاص کر یورپ، ایشیا او ایران او نور داسې ممالکو ته. نو خلک پاکستانی رایس خوښوي که نه؟ پاکستانی رایس کې ډېر ښه کوالټي سته، دا اوس څو کلونه کېږي چې پاکستانی رایس ډېر پر مخ روان دی، په دې کې خاص کر سټیم چې دی او 1121 چې دی، په دې کې چې دی خلک دا ډېر خوښوي، او خاص کر چې دی ایران چې دی دا کوالټي ډېره زیاته روان ده، خو زموږ څه چې دی د ګورنمنټ سپورټ نشته راسره، د ګورنمنټ د سپورټ د وجې څخه موږ ډېر پر شا باندې یو. دا نور کومې کنټریانې چې دی انډیا سوه او دا تایلنډ او دا چې سوه ایټلي، د دې سره د ګورنمنټ سپورټ سره نو هغه ډېر پر مخ روان دي. موږ خپلې ماته چې کوم خپل کوشش کوو دغه کوو، د هغه وجې سره موږ د ګورنمنټ سپورټ نشته راسره، خو خپل دغه باندې لګیا یو، د ګورنمنټ هېڅ سپورټ نشته. هلته دورې پاکستان کې زموږ لپاره ډېر مشکلات دي، مثلا کوم د بارس چې کوم ټیټي راځي یا کوم دغه چوپ هغه کې زموږ لپاره ډېر مشکلات شته. دا راته ووایه چې د پاکستان په ویلن کې زه ګورم زیات پکې پاکستانی پروډکټ دي، نو د بهرنو ملکونو خلک دا خوښوي د ایگزیبیشن کې تاسو کتل؟ پاکستانی پروډکټ ډېر زیات خوښوي، بیا خاص کر چاول او دا نمک چې دی بیخي زیات. اوس 3 ورځې کې چې ایگزیبیشن لګېدلی دی ټوټل رش چې دی پر دغه پاکستانی پیویلین باندې دی، او پاکستانی پیویلین ډېره ښه دغه ورکوي، ډېر ښه کوالټي ورکوي، د هر چا سره چې دا کوم زموږ پښتانه چې دی دلې هر چا سره ډېر ښه راضي دي، ډېره ښه کوالټي ورکوي او ډېر خوشحاله دي. نو حاجي صاحب دا راته ووایه چې خیبر ټلویزیون د پښتو چینل دی، ستاسو د سټال ته ویزټ وکړو؟ کور ودان موږ ډېر مهرباني کوو چې موږ ته ټیم راکړي، الله مې عزت وکړي. ما نوم سلام خان دی. سلام خان جی سر. او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ موږ د بنو سره تعلق ساتي. بنو سره؟ جی سر. او دا ډرای فروټ تاسو کوم ځای نه راوړئ؟ سر دا موږ د پاکستان نه راوړي، موږ د وزیرستان، جنوبي وزیرستان، چترال، چلاس، دیر دغه مخې نه راوړي، بیا موږ په لاهور کې پروسس کوي، هغې نه بعد بیا موږ ایکسپورټ کوي. نو څه کال خو زه ګورم د پاکستان پویلین ماشاءالله رش هم پکې ډېر دی او سټالونه هم زیات دي که نه، ډېر پروډکټ ډېر راغلی، ډېر زیات ماشاءالله، خلک هم ډېر زیات راځي،
او لکه کار کیږي، کار ښه دی، ډېر ښه روان دی الحمدلله. بس کار ښه دی او خلک ډېر زیات راځي پاکستان پویلین. تاسو دا پروډکټ چې کم ډرای فروټ چې دی دا د کم ملکونو خلک زیات خوښوي دلته، او تاسو ته پته نه دي؟ صاحب موږ خپل په دوبۍ کې هم دلته دفتر شته، او خلک د عرب ملکینه چې کوم دي دلته ډېر زیات ځي. جی سی سی کې ډېر زیات استعمالېږي دغه، او خاص کر یورپ ته هم ډېر ځي، یورپ کنټري ته ډېر زیات مال ځي. د پاکستاني چلغوزي ډېر زیات ډیمانډ دی دلته. او تاسو چونکې بهر ملکونو ته چې کم پروډکټ راځي نو لږ د کوالټي خیال به هم ساتئ که نه؟ بالکل د کوم ایکسپورټ کوالټي چې وي هغه خو داسې نه چې هغه خو موږ بیا سپیشل جوړوي، بیا ځکه د مل مل بدنامي کې موږ کوشش دا کوي چې پاکستان نوم چې څومره وي روښانه یې کړو. جی تاسو پیکج وکړو تو آئی کې تاسو وکړه چې پاکستان کې سب پیدا کیږي، روجه پیدا کیږي، دا غزه مطلب لکه مختلف میوجات دي، پای کې مختلف شیزونه چې کوم دي دغه پیداوار مطلب دا چې هر یو ملک کې چې څه پیدا کیږي دا کم پیداوار نو هغه پکې ډسپلی شو، هغه تاسو وکړه. یقینا دا یو نالج کې اضافه کیږي او تاسو ته آگاهی درکړي چې دنیا کې څه مختلف رنګه میوې دي، مختلف رنګه ډرای فروټ دي، او دې سره چې کوم دی خوراک هر رنګه انسان او دا هر څه د انسان لپاره جوړېږي. نو یقینا تاسو به دې خوند اخیستې. دې نه علاوه چې موږ سره یو ښکلی غونډه کې پیکج دی، هغه د ګریډ مارټ دی، او نن سبا ابوظبي کې دا دوه ډېر غټ ګریډ مارټ چې کوم دی او دوه شاپونه دي او ډېر لوی دي، وسیع دي، او په هغې کې چې کوم دی نو سامان تاسو ته میلاویږي او ډېر ارزان ریټ باندې میلاویږي. چونکې دا موږ سره یو سپانسر پیکج دی ګریډ مارټ چې کوم دی نو دې له تاسو تللی شئ. ابوظبي کې دي دا دواړه، او دې کې زموږ یو همکار چې کوم دی نو بهروز میرابي صاحب هغه هلته ګریډ مارټ ورغلی دی، او دا مطلب هغه کې ځان له هم شاپینګ پکې کړی دی، او د خلکو نه پکې انټرویوګانې هم اخیستې دي. نو راځئ چې لاړ شو ګریډ مارټ ابوظبي ته. دوستانو راغلی دلته ګریډ مارټ ابوظبي ته. نو دلته ګورو ماشاءالله ډېر پښتانه دي دلته دې ځای نه شاپینګ کوي، خپل کور ته سامان اخلي. نو دلته موږ سره یو ورور دی چې دلته پرفیوم اخلي. لکه السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښایسته نوم دی؟ جی زما نوم دی محمد امجد. محمد امجد کوم ځای؟ جی زه د پاکستان کې مانسیرو سره تعلق ساتم، او دلته یو اے کې مې 15 کالو شول الحمدلله. دلته جاب کوم د حمیم مال کې او سلام سٹی کې مې راشته. دا ماشاءالله ډېر ښه مارکیټ دی ګریډ مارټ 110 آر شی دی کې ماشاءالله ښه پرایس باندې ملاویږي. نو موږ الحمدلله چې کله مو کلي ته ځو نو موږ د دې ځای نه خپل شاپینګ چې کوم دی هغه کلیر کوو. ظالمه تا پوره د ژمې خریداري دی ګړی، کمپلونه او جاکټونه. بس دا زموږ ځکه نن سبا وطن ته روان وو، هلته کې یخني ده او زموږ علاقې چې کوم دلته برفباري هم کېږي، بارشونه هم ډېر کېږي. نو هغې په وجه باندې موږ خپل ټولې فیملي ته چې کوم دی دا ګرم جاکټې وغیره دا چې کوم دی دا هم لکه اخلو. یعنې قیمتونه خوشحاله یې؟ نه قیمتونه خوشحاله الحمدلله. دا 110 مارکیټ چې کوم دی د دې هنر چې کوم دی ارباب زموږ پښتون دی، او ماشاءالله ښه پرایس باندې ورکوي. د دو ډېر برانچونه دي، مصفه کې دي او دغه کې دي، دا نور ځایونو کې هم ډېر دي، دوبۍ کې دي، او دلته کې موږ دلته جاب هم کوو، دونه موږ شاپینګ هم کوو الحمدلله. موږ خوشحاله وو. نو موږ ټولو ته دا خواست دی چې بھئی د دې مارکیټ وزټ وکړئ. ښایسته نوم؟ عرفان الله. ماشاءالله بیگ میک اپ شیان دا ځان ته د اخیستې میک اپ شیان؟ نه دا خو خپل کور والو ته مې اخیستی او ماشومان دي بس کلي ته روان دي. جی 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 بالکل. وطن ته روان یې؟ او بس 2 کاله مې دلته تېر کړو، بس وطن ته روان یو ماشومانو له څه والو. زه هم غواړم دې ځای نه خرید وکړم. څنګه دي قیمتونه؟ نه قیمتونه خو ماشاءالله ډېر ښه مارکیټ دی دا 110، او دلته هر کم پرایس باندې شوزونه ملاویږي. چې دوبۍ کې کم ځای ته هم ځو ټول نه کم پرایس باندې دلته ملاو شي. د کوم ځای دی؟ زه KPK خیبر پښتونخوا یم، او دا خو ابوظبي
سلام سټي او ګریډ مارک دی ماشاءالله دلته راشي او ښه شاپینګ وکړي دلته ښه ارزان شیزونه ملاویږي او بهترین ریټ باندې بهترین قیمت باندې. ډیره مننه دوستانو. ګریټ مارټ کې دا ورورم چې ماشاءالله ګوره چې ډیر سامان یې اخیستي وطن ته روان دی ډیر ښه پرایزونه روان دی دلته ګرځو. ډیره مننه کوم تاسو نه. اورنګزیب کې پی کې پاکستان پاکستان نه دلته څه کوي جی جی مونږ دلته کې اوسېږو او شکر دی چې تاسو مونږ دلته زموږ تپوس وکړو رالی او ګریډ مارټ کې مونږ سودا کولو نو ګریډ مارټ کې ښه شیونه ملاویږي او ښه ارزان ریټ ملاویږي ځکه مونږ دلته راشو نو دې ځای نه ځان ته چې کورونو ته څوک ځي یا داسې ځان له څه ضرورت راشي نو ارزان ریټ باندې او ښه شی ملاویږي او ګریډ مارټ ته مونږ ټولو ته زموږ طرف نه دا خواست دی چې راشي چا څه شی ضرورت پیښیږي ښه ارزان ریټ باندې به تاسو ته دلته هر شی به ملاویږي او ښه کوالټي سره ملاویږي مونږ په خپله مطمئن یو دی نه چې څه مونږ اخیستی دی. حاجي صاحب همداسې پاستا مستا بالغ ته اخیستی خوبونه دی اوس ښه کېږي دی مونږ دلته سکون لپاره مونږ چې یو خو پردسي شو او بل دا تکیه چې سړی شپې خوب کوي نو ښه آرام ورته ریلیکس ملاویږي. واقعا چې ګریډ مارټ کې هم ارزان قیمتونه دي او ښه کوالټي باندې دی. ښه کوالټي ملاویږي. څه ښایسته بوی او جی ډېر ښایسته سپری خیر د تاسو ښه یې جی پښتون یې او جی ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته پرفیوم انتخاب کړی دی او جی بس ښایسته دی او ارزانه قیمت باندې او ښه پرفیوم خوشبو ښه ښکلی دی جی. نوم د څه و؟ مهران بهادر. مهران بهادر کوم ځای؟ پاکستان. ښه پاکستان یې او جی او دلته څه کوې؟ جی بس مونږ خو دلته کار کوو خو بس دا د کتره کوش شو مونږ وایي چې ورګه لږ سپری وګورو که خوښ شو نو ځان له واخلو کلي ته روان یو ما چې ځان له لږ شاپینګ ښکلی مارکیټ دی او جی ښه ښکلی مارکیټ دی ارزان ارزان څیزونه دي پکې جي ښه ښکلی د دې ځای هر څه ښه چیز دی د دې مارکیټ او جی. څه وینا لرې پښتنو ته چې د مارکیټ باره بس جی پښتنو ته خو مونږ دا وینا وکړو چې څوک سامان مامان اخلي نو ښه ښکلی مارکیټ دی دلته د راځي په ابوظبي کې دا سلام سټي ته مخامخ مارکیټ دی. ګرانو دوستانو راغلی یو د ګریډ مارټ دوم برانچ ته چې په ابوظبي مفرق مال کې دی نو راځئ چې دلته وګورو چې دا زموږ پښتانه یا د ګریډ مارټ کسټمر د دوی په قیمتونو نه خوشحاله دي او که نه موږ سره پاتې شئ. کوم ځای؟ افریدا یم. افریدی ماشاءالله دلته څه کوې؟ دلته راغلي شاپینګ کوو. شاپینګ ته؟ ماشاءالله دا ماشومانو لپاره دې سامان اخیستی؟ د ماشومانو لپاره اخیستی. څنګه دی دا کوم ځای دی او د کوم سوپر مارکیټ دی؟ دا هغه دی چینا کیمپ دی مفرق مال کې دی. مفرق مال کې دی. او د ګریډ مارټ قیمتونه څنګه دي؟ یعنی په ښه هغه دي ریټونه یې صحیح دي. تاسو خوشحاله؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم د څه دی؟ شوکت علي. شوکت علي کوم ځای؟ زه خو پېښور سره تعلق ساتم. ښه دا د انډیوال دی؟ او دا مې انډیوال دی. څه نوم؟ زما نوم جانزیب خان. جانزیب خان دوستانو دا وګورئ د جانزیب خان او شوکت علي د چاکلیټو ډېر شوق دی خوږه خوږه شیان مو بس دا وړه بچیان دي کلي ته مرګري روان دي انډیوالان روان دي سبا غویله ورکو سبا بلټی کې ولګو خپله خوله ټایم پوره شي انشاءالله په چوټۍ به ځو. ستا د هغه نه ښکاري خریداري نه ښکاري چې دلته قیمتونه ډېر ارزان دی. یاره بالکل چې دی 100% کې زه یم چې دا 0.5% نه هم چې دی کم دی 50% نه هم ښکته دي ارزان دي ډېر چې دی مالونه هم پکې ډېر ښه خشته میلاویږي سامانونه او قیمت باندې هم ډېر خشته میلاویږي او خلک ډېر خلک راځي. او تاسو نه دا اخیستی؟ ما اخیستی سامانونه په شراکت یې؟ په شراکت یو ځای ځای څنګه؟ یو ځای مننه مننه.
راغلو مو اخیسته او بس خو وطن ته روان یو زه په ویزټ راغلی یم دا مې ورور ده او اوس انشاءالله د 24 تاریخ ته واپسي ده د سامان وامان اخلو کور د پارم دوستانو د پارم خامخا تحفه مفه وسره دوستانو د هغه ته چې مې وکتو ما شاید دلته لیلام شوی دی هر شی او چې د قیمتونه د ګورم چې د لیلام نه هم ډېر ارزانه ده ها نه دغه مال چې کوم ده د نورو په نسبت باندې قیمت یې کم ده او اکثره د موږ ول خلک چې کوم دلته پاکستانیان دي زیات هم دلته رهایش پذیر دي دی وجې دلته خلک زیات هم راځي او ریټونه هم مناسب دي چکر ولګو یقینا چې تاسو به هم چې ابودابي کې څوک وای نو ډېر زر تر زره بالته ځئ او دا زموږ افغانیان وروڼه دي د هغې دی نو چکر ولګوئ ځان له پکې سامانونه وکړئ شاپینګ وکړئ او ښه په ارزان ریټ باندې چې کوم دی نو هلته هر څه میلاویږي دا آفرز تاسو لپاره لګېدلی دی او چې تاسو ځئ نو ښه ډېر سامان به دې راوچتوئ او ډېر اسانتیا سره جي دا و جي نننۍ زمونږ میډل ایسټ فورم انشاءالله بل هفته کې به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو د نوي پیکیج سره کوم اکټیویټیز کېږي نو هغه به ستاسو مخامخ مونږ راوړو آصف علي یوسف زی ته اجازت ورکړئ جي تلوي الله